کتونکو سلامونه. زما نوم محمد رسول الله بختیار خان دی. نن چې کوم زما دا ټاپک دی دا د یخني او دا چې کوم دا ماشومان سکول کې دا خراب چپسونه خوري. زما سره سایډ کې الف خان کاکا موجود دي. دې نه موږ تپوس کوو د دې نه تپوس کول پیل تاسو ته ایکسپلین کړم د دې خراب چپسونو څه مطلب دا چې دا ماشومان لس 20 روپیا ورکړي دا چپسونه خوري پاپړ ماپړ دا پاپړ ماپړ دې باندې خپل که موټو پتلو دغه ولګوي ارتلون دغه ولګوي پکچرز پې ولګوي نو دې باندې ماشومان دوکه شي. دا زیاتر تاسو کارټونان ګورئ دا موټو پتلو وي دا هر څه دي که نه. نو د دې حوالې سره به موږ به الف خان کاکا نه تپوس کوو تاسو به دې ماشومان له څه اډوایس ورکوئ؟ اسدالله خان ستاسو ډیره زیاته مننه او یقینا نن تاسو ډیر مهم ټاپک طرف ته توجه کړې ده چې کوم د چپسونو حوالې سره ده او بیا تاسو وایئ چې خلکو پې لیبلې لګولې وي لکه نن سبا یو لفظ دی وړګیا نو نن سبا په وړګیا په نوم باندې خو هم چپس راووتله نو سکولونو کې ماشومانو له چې پیسې ورکړي نو هغه پې دغه شانتې چپس وخوري نو د چا معده کې فرق راشي چا په ګردو کې فرق راشي زیاتره ماشومانو بیا په دې خېټو باندې درد وي دغه ناقصه چپسو په وجه باندې. بل اسدالله د سرکاري سکولونو کې زیاتره میسانې چې کوم دي نو هغه هم چپس خرڅوي خو هغه چپس روړي چې هغه انتهایي ناقص کوالټي لري او هغه بیا په سټوډنټانو باندې خرڅوي. زیاتره سټوډنټان یې چې کوم دي نو دغه میسانو له بچي هم ساتي دغه شانتې په میل کې چې کوم دی هم دغه سیستم روان دی نو یقینا چې ماشومانو ته خو هم زمونږه خواست دی ورسره د هغوی والدینو ته چې هغوی خپلو بچو له لږ ترغیب ورکوي خو 20 روپۍ ورکړي خو 30 روپۍ ورکړي او دغه چپس هغه استعمال کړي نو دغه 20 30 په ځای باندې پکې د 20,000 روپو بیا فرق را پیدا کړي بیا چې ډاکټرانو لاړ شي دنیا دوايانې ورته ولګي نو ګور احتیاط سنت دی خو دلته کې موږ نه احتیاطي کوو یو خوا ګراني ده او بل خوا د میډیسن ډېر زیات ګران شوي دي او بل خوا موږ دا نه احتیاطي کوو نو نه دي په کار نو یقینا تاسو ډېره ښکلې خبره وکړله چې دغه چپسو په وجه باندې ډېر ماشومانو کې بیمارۍ او بل څه کوالټي یې نه وي او نن سبا په دې کورونو کې خلکو ځان له کارخانې کولو کړي دي ځای په ځای چې کوم دی نو په کلو کې کارخانې دي نو انتظامي هم پکار دي چې په دې باندې چاپي وي او دا کارخانې سیل کړي او ډیو له میل له فیمیل هم پکار دي چې دوی سکولونو ته ځي نو سکولونو کې دا چپس هم چک کوي چې کوم ماشومانو له دا چپس دغه کوي نو احتیاط پکار دی نو احتیاطۍ په وجه باندې په ډېرو ماشومانو کې دا رنځونه را پیدا شو. او دا خبره اوس زمانې کې دا چپس شته پہلے زمانے کې به هر چا خوړل داسې هم خوړلي ما ته لګي پہلے زمانې کې به داسې چپس نه وو چې اوس پې څنګه دي خو نه پہلے زمانې کې داسې وو. ګوره مخکې خو به دغه خوراکونه وو او خلکه به طاقتور نن چې کوم خوراکونه دي هغې نه ښه دي خو طاقت پکې نشته بې حسه قوم یې رانه جوړ کړی دی ادب یې رانه ختم کړی د مشر کشر ادب نه کوو د استاد ادب نه کوو مخکې چې به استاد په یو لار روان و که نه اسدالله خان نو چې شاګرد بولي نو شاګرد به یا لار بدله کړه او یا به په ټیټه سترګه باندې ته نن ماشوم وي او استاد ته چې کوم دی نو نیغ کېږي نو دا همدغه وجه ده چې ډېر فرقونه رالل خو د مخکې چپس هغې کې ملاوټ نه نن سبا خو په ګوړه کې ملاوټ دی په پیو کې ملاوټ دی په مستو کې ملاوټ دی تر دې چې انډ هم نه ملاوټ جوړېږي چرګان چې کوم دی نو آی روز دا اطلاعات راځي چې هغه مردار چرګان چې کوم دی په دې بازارونو کې د انډیا نه دا اینې او خپې او دا په دې ګوتو کې په دې اورو کې داسې دغه کړي وي او دا خلک خوري دغه بیماری دا کوي نو په دې کې احتیاط پکار دی خو دا نن سبا چې کوم چپس دي نو دا ډېر زیات نقصان دیخ دي او دا په داسې ګوتو کې بند کړي وي او ګوتو له بیا خپل نومونه ورکړي وي او غټ تصویرونه یې پرې لګولي وي د بریتو یو څه لفظونه او څه عجیبه نو فرق دی مخکینی او دغه کې نن سبا ډېر فرق دی. بالکل چې څنګه الفات کاکا وویلې داسې مې چې تاسو ته څنګه انډیا خبر وکړه انډیا خو بیا ډېر مګې هم خرڅېږي داسې زموږ اوس دا ټاپک ختم کوم نه دی بل ټاپک راځو یخني تاسو اوس حوالې سره دا ماشومان کله چې جیکټس نه اچي سویټرز نه اچي که نه هغه زیاتر کله کله هاینیکس هم وانه چي هاینیکس مطلب بنین وانه چي پښتو کې ورته ساده لفظ بنین وایي نو بنین وانه چي تاسو به حوالې سره د ماشومانو ته څه وایئ چې دوی له څه دغه ورکوئ یو اگزامپل ولا څه ورکوئ چې دوی دغه چي جیکټس. اسدالله خان ډېره ښکلې خبره مو کړه یقینا دا هم د وخت ضرورت دی ډېر مهم ټاپک دی لکه دې وخت کې ما دا په کول په سر کړی دی که نه
زه به تا ته هم دا دغه کومه چې ته غوږونو والا ټوپی پیدا کړي. اکثر انسان داسې یخ شي که نه چې بیا دا تندې نه دی دا درد کوي، او دا درد چې کوم دی نو ټوله شپه به خوب هم وکړي خو سهار چې کوم دی نو هم درد کوي. یوه دا. دویم دا د اوس د شپې سړی سهار پاسي نو ټوپی نه په سر کړی، جیکټ یې نه اچولی، یکدم چې کوم دی نو بخر وځي، نو دا یخ او دغه د دې مطلب دا دی لکه په اوبو کې چې توده اوسپنه واچوي او چس وکړي، نو دغه شانتې چې خو ته په یخنۍ نه ګرمۍ ته وځې، خو د ګرمۍ نه یخنۍ ته وځې، نو دغه شانتې د انسان دا تندې چې کوم دی دا وجود چې کوم دی داسې نو دا یخ او تود شي. نن سبا په خلکو باندې دا خارښ هم لګېدلي وي، دا ګوتې پړسېدلې وي، نو دې کې هم احتیاط ډېر زیات ضروري دی چې موږ ماشومان ګرم وساتو. ګوره نن سبا د زکام دا بیماری چې کوم دی دا ډېرې زیاتې شوي دي، نزله چې کومه ده په پېښور کې، نو دا هم د دغې یخنۍ وجه ده چې په دې باندې وي. د چا وس کېږي نو پکار ده چې وچه میوه لږه خوري، د دې استعمال کوي، نو دا هم ډېره ښه خبره ده. خو ګرم تود نه به ځان ساتل پکار دي، او ډېر ماشومان چې کوم دی نو د یخنۍ یوړل، بیماران یې کړل، د دنیا نه لاړل، په ډېر غټ غټ رنځونو کې اخته شو. نو دې کې د والدینو خو هم د احتیاط ضرورت دی چې خپلو ماشومانو ته توجه کړي، او چې کوم ماشومان ستا دا پروګرام ګوري هغوی ته هم زما دا خواست وي هغه بچیانو ته چې تاسو احتیاط کوئ، او احتیاط ډېر زیات ضروري چې ځان ګرم ساتئ. موږ دلته کې شوشا کوو که نه چې بس ما خو جرسي واچوله، ما سره دې وخت کې ما سره ته چې رالې نو ما څادر هم اچولی و، ما بل شان ټوپی هم اچولی وه، ځان مې ښه ګرم ساتلی و، نو بس ځان ښه ګرم ساتم. خو ستا د وجې بس کیمرې ته رالم نو دا لږ وخت کې اوس زما ډېره یخني شوې ده، ستا یخني نه کېږي. څنګه الف خان کاکا وویلې چې دا وایم که نه چې ګرم یخ ومیلو شي، تاسو ته اوس موږ دې خو ایکسپریمنټ نه شو کولی، تاسو دا وګورئ یو ګلاس کې یا ګرمې اوبه پرتې یا یخې اوبه پرتې، ګرمې اوبه پرتې تاسو په تباسه یخې واچوئ نو ګلاس به کرک شي، ګلاس به کرک شي. دا د ستاسو مثال دی، تاسو به بیمار شئ. تاسو به ګوره ډېر خلکو ته زکامونه راځي ځکه بیمارېږي، دا ډینګي خدای پخوا نه دی، دا اوس هم روان دی، ډینګي اوس هم روان دی. چپسونه خو موږ خپله بله خبره کوله، خو د فلسطین به دلته به تاسو دا لیز او وي دا نور چپسونه بند کړئ. تاسو خورئ کروي، کرلیز، دا کولسن دا چپس دا له پاکستان کمپني ده، دا اوریو هر څه بند کړئ، دا پاکستان سره خورئ، پاکستان سره څه کم نشته. ګورمې خورئ، ګورمې سکیبل کې دا کولا ګورمې کولا چې دی هر شی چې دی د فلسطین حوالې سره به تاسو ته وایي دا چپس بند دي، خو نه بندول پکار دي. ګوره دا داسې ده چې دا موږ کم شي د هغوی استعمالو، نو یو سړی دې دا نه وایي چې دې موږ ته نقصان څه دی، پیدا څه ده. موږ ته پیدا دا ده چې موږ د هغې خلکو سره خپله همدردي ښایو، او دوی ته پیدا ده چې دا کم چپس دې موږ والو یا د دوی دا کولډ ډرنک والو یا یو شمېر څیزونه چې کوم دی د دوی په پاکستان کې خرڅېږي، نو دوی دې دا ځان سره سوچ کوي چې زه دا څیز خورم نو په دې پیسو باندې هلته زما د فلسطین مسلمانان بچي قتلېږي، بچو سره ظلم کېږي. نو زما خو به ټولو خلکو ته خواست وي چې خپل پراډکټس استعمال کړي، خپل پراډکټس ته توجه ورکړي. بدقسمتي ده زموږ د حکمرانان، زموږ حکومت چې کوم دی هغه خپل پراډکټس ته هغه شان توجه نه ورکوي. لکه دلته کې به زه 400 کې غټې وریجې والم، نن سبا هغې ته نومدازې خلکه موټه چاول وایي، چونکې د دې نوم د غټې وریجې، نو پکار دی چې هر سړي په دیګ باندې هم غټې وریجې لیکلي وي، کوم ځای کې خرڅېږي په دې هم غټې وریجې لیکلي وي، یا خمتا چې کومه ده دا د خمتا باندې مشهوره ده. نو موږ هغه خمتا چې کومه ده موږ په قدر کې بدله کړې ده، دا زموږ خپل پراډکټس دي. نو ګوره دې خپل پراډکټس ته توجه پکار ده چې زه د بل ځای کپړه اخلم نو 400 دي یخنۍ کې زه دا خمتا ولې نه الم، غټې وریجې دي د یو ډش نو غټې وریجې او نوم چې کوم دی عموم نه دي بدلول. بله د دې مثال داسې دی چې موږ د هغه پراډکټس ته توجه ورکوو، نو پاکستاني خپل ښه پراډکټس دي، ښه کوالټۍ دي، دې له توجه ورکول پکار دي. د دې پاکستان د خلکو ته پکار دي چې خپل پراډکټس خلکو کې مشهور کړي او د دې کوالټي ښه کړي. دا اوس څنګه وویلې که نه د دې کوالټي ښه کړي، نو دا دې ته زه غل که کیچړي مو یا خو دغه پنجابیان خو به د پنجابیانو ته زما دا درخواست دی چې دې دا چې مونږ اوس د دې لفظ دغه کو که نو پکار دي دې زمونږ سیم ورډ استعمالوي. د څه غل کوه وایي چې دا دوکان کې خو اوس چپس شته نو مونږ یې ولې نه اخلو. تاسو چې د دوکان نه نه اخلئ دوکاندار به نه وړي، فیکټري نه به سامان نه راځي. زما بیا دوکاندارانو ته هم درخواست دی تاسو دا چپس مه وروړئ. دا امتیاز یو سټور دی چې هغه فل د پاکستان سامان دی، A to Z د پاکستان سامان دی، یو پکې د اسرائیل سامان نشته. تاسو د فلسطین سامان راولئ، الله پاک به ستاسو کاروبار کې دغه کوي.
تاسو د دې حوالې سره څه وایي د امتیاز خو تاسو ته اوس پته ده ډېره ښکلې ګټه کېږي CSD او امتیاز دا دوه کمپیټیټر سټورز دي او امتیاز چې اوس مخکې شو ځکه چې د سامان د لاسه امتیاز ته ډېر خلک ځي او چې تاسو دا یو کس به وایي چې زه خو یو کس یم څه دي چې هر څه نه دا یو کس روچت شي دا لکونو کې شي او لکونو کې شي د دې کروڑونو کې نقصان اسد الله خان زه خو نه پیژنم چې دا سټور چېرته کې دی خو دا ګوره ستا پړه کې هغه سټور نوم مو ته ترې متاثره مې ته ترې مطمئنه مې چې هغه صرف پاکستاني څیز خرڅوي تیارې دلته تا نوم واخیسته نه یو ښه خبره ستا زړه ګټلې دي چې هغه پاکستاني څیز خرڅوي دغه شان دي نور دوکانونه وي نو پاکستاني پراډکټس ته توجه ورکول پکار دی یقینا د دغه سټور والا ته خدای تحسین پیش کوم چې دا ډېر زبردست کار کوي انشاءالله موږ به بل انټرویو کې ملاویږو والسلام